حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار. حكم المنية فدی میاشت کی د عبادات و زیاد فضیلت راغلی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د ټول میاشتو څخه د رمضان المبارک پرته بهترین میاشت هغه د محرم الحرام میاشت، او په دې کې د عبادات تر نورو میاشتو د ثواب فضیلت هم ثابت. لیکن په دغه میاشت کې چې حرمت پکې کړي، حرمت په دې اعتبار دی چې دا خلک پکې عبادت کوي، نو چې هر څوک دې کې عبادت وکړي دغه عبادت یې قابل احترام ګرځي. خدای عز وجل د دغه عبادت قدر کوي او د دغه عبادت قبلوي. د دې میاشتې په 10 تاریخ باندې چې د عاشورا ورځ ورته وایي، په 10 تاریخ باندې روژه نیول دا سنت طریقه ده. د هجرت په 9 کال باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا عاشورا د ورځې روژه ونیول، او بیا یې وفرمایل که خدای عز وجل زه باقي پرېښودلم آینده کال نو بیا به یوه بله روژه مو سره ملګرې یا 9 یا 11، دا دپاره د دې چې د یهودو و نصاراو مخالفت راسي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل امت د کافرانو د مشابهت څخه په هر شي کې ساتلی، په عبادت کې، په عادت کې، په معاشرت کې، په دې ټولو کې. لیکن هو په دغه میاشت کې چې د محرم الحرام میاشت ده، په دې کې به انسان د بدعاتو څخه ځان ساتي. مطلب دا که یو څوک په دې میاشت کې عبادات وکړي او د خدای عز وجل د احکامو پابندي وکړي، الله عز وجل به هغه مشکلات ورڅخه دفع کړي چې دته دغه مشکلات دا متوجه. تعلیم الاسلام موږ په دې فکر کې ډېر یو چې کله یو مشکل راته پیښ شي د حل لارې لټو. د حل لارې هغه دي چې پیغمبر علیه السلام انتخاب کړي. په دې کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی امت ته د دې ترغیب ورکړي چې تاسو په دې میاشت کې عبادت کوئ. لیکن دې میاشت کې د بدعاتو څخه ځان ساتل ډېر ضروري. نو په دې میاشت کې ځینې خلک د ځینو قومونو او ځینو باطل عقیده انسانانو څخه متاثر شي. ځینې په دا وخت کې کالي نه مینځي، څوک صفایي نه کوي، څوک واده نه کوي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې میاشت کې جهاد هم کاوه، په دې میاشت کې ودونه هم کول صحابه کرام، خوشحالۍ هم کولې، نو دا منع نه دي. یا په دې میاشت کې د غم آثار ښکاره کول، ځکه شریعت تر 3 ورځو آخوا ته هیڅ چاته اجازت نه ورکوي. صرف هغې ښځې ته چې خاوند یې وفات شوي چې متوفا عنها زوجها په شریعت کې بلل کېږي، هغې ته د دې اجازت شته چې هغه تر 4 میاشتو او 10 شپو پورې او یا تر وضع حمل پورې د زینت د اسبابو څخه ځان وساتي. باقي هیڅ چاته د دې اجازت نشته چې هغه به غمونه تازه کړي او نور غمونه به کوي. وأكف نيران الأسى ولربما تعلیم الاسلام رادیو.